أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق. قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق. قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر متفق عليه. دی حدیث شریف کې او شپږو مباحثو ته خیال کوئ. اول باس احوال د راوي د حدیث شریف، دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم باس ما هو المقصود من الحدیث، څلورم باس مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره، پنځم بحث حل د مفردات او اعتراضات او جوابات، شپږم باس مسائل مستنبطه من الحدیث. اول باس احوال د راوی د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوی دی سیدنا ابو ذر رضی الله تعالی عنہ. دا د خپل نوم جندب او د پلار نوم جناده غفاری ورته وایي ځکه بنو غفار قبیلې سره تعلق. قدیم الاسلام دے، پینزم مسلمان دے، سلور تنان دا دنا مخی مسلمانان شوی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت زمانہ کے دیر لوی ڈاکو اور دیر بہادر و پا یواز سر بانے بے لوی لوی قابلے لوٹ کولی. اس دا اسلام نوڑان دی ذہن خدے ایک دم بدل، لوٹ مار دا کتب عرصے پرے خودل او دا اللہ دا توحید قائلش. یواز دا نچ دے دا توحید قائلش بلکہ عبادت باندے مشغول شو، لا ایمان نہ دے رہا دے وی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر دا ملاقات نوڑان دی ما بمنز کاؤ وی کم طرف تا بدی کاؤ. وی خدای قرآن کی ویلی دی چی کم طرف تا تاسو مخ گرزوی پسم وجه اللہ. ضوابط خنو دا شریعت خواهی توحید چی کم جذبه وا دا خدا پرستی چی کم جذبه دا دا ذهن کی وا اغای دا خپل عقل مطابق استعمال وا دے دا حق دین پا تالاش کسا چا ورطویلی چی ابو ذرا دا تا چې کومه طریقه شروع کړې دقه شان یو سړی په مکه کې پیدا شه، هم د خدای د یووالي قایله دی او دقه شان لمونځ کوي. ابو ذر مدینې مکې مکرمې ته راغی او ډېر سخت تکلیف کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې وخت کې دار ارقم کې تشریف فرماو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر ولیدو. ابو ذر کلمه ویلی مسلمان. ابو ذر بحر روتو. دا داسې زمانه وه چې د اسلام نوم اخیستل یو عظیم جرم او د توحید اعلان کول خپل مرګ ته دعوت ورکول. دی راغی او د توحید دا جذبه د ایمان دا نشه دا د په ذهن او زړه کې داسې راسخه وه چې هغې ضبط او تحمل یې نشو کولی برداشت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یوه صحبت باندې د ده سینه د دومره انواراتو نه ډکه شوه چې ضبط پکې نه و. بهر ووتو د کافرانو غټ ټولی ناست دی د حرم شریف کې کعبې سره او ده ورته ای قریشو زما خبرې ته غوږ شئ، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول. قریش ټولو رامنډې کړې دي، څوک یې په سر وهي او څوک یې په خپو وهي، ګزارونه پرې مضبوط مضبوط شروع کړه، سړی را لاندې کړه. چا ورته د خدای ظالمانو تاسو پوهې دا څوک دی؟ دا خو د بنو غفار قبیلې سړی دی.
او زمونږ ستاسو تجارتي قافلو لاره په بني غفار قبیلې ده څه به کوئ بیا به سړی مړ پرېښود زخمی بدن بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چالو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي داسې مه کوه سبا بیا راووتو ضبط تحمل او برداشت پکې نه و ځکه سینه یې دومره د انواراتو نه ډکه شوې وه چې برداشت یې نه شو کولی دې ته د جذب حالت وایي دا جذب دی د جذب حالت پرې راغی بیا کافران ناست دي بیا ورته وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله هغې بیا هم دقه شان چل وکړو بیا ترې چا خلاص کړه چې داسې مه کوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي ته داسې چل وکړه خپل وطن ته لاړ شي خلکو له دعوت ورکړه ان قریب زه چرتلونکی یم خدای به وسط او پراخي راولي بیا به راشي د نبي علیه السلام د حکم مطابق دی لاړه وطن ته ورونه یې دوه هغوی م ایمان راوړه نورو خلکو ته یې دعوت ورکوي او لوی جماعت د مؤمنانو تیار شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینې منورې ته هجرت وکړو ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه مدینې منورې ته راغی او د کور وطن خپلوان رشته داران نه و نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صوفي په مدرسې کې داخل که طالب العلم شو د اصحاب الصفه وره کار سو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د قرآن او د حدیثو تعلیم کول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به هرې غزوه کې شریکېده سفر او حضر او چې کور مدینه کې به نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور خدمت دا د ذمه داري دی وایي ما به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت وکړو بیا به ستړی شم رابلم جومات کې به اوده شو دا زما مشغله وه بل څه نه و صرف او صرف دقه مشغله وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابوذر سره ډېر محبت چې ابوذر به په مجلس کې و نو برای راست د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطاب به د ابوذر سره چې ابوذر به نه و نو نبی علیه السلام به تپوس کړو چې د ابوذر چېرته دی ابوذر به راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته مسکی شي ابوذر د دنیا د هیڅ شي سره سر و کار نه د دنیا د زینت آرایش اسایش د دنیا یو شی نه و خوښ صرف او صرف د نبی مینه د ده په زړه کې وه عبادت ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دته مسیح الاسلام لقب ورکړ مسیح الاسلام دنیا کې ورسره اسم نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ده سره د ناز محبت او د مینې خبرې کولې او ډېر رازونه به یې دته ویلې ابوذر ته ابوذر د قد نه دنګ او رنګ یې توروالي ته مایل و ږیره ګڼه وه او د ښه جسم والا خاوند و هېڅ د دنیا سره هېڅ سر و کار نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سره ډېره زیاته مینه وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرض الوفات کې چې بیمار دی څوک یې ورولېږه چې ابوذر راولی ابوذر چې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډډه وهلې ده راپاڅېدی نه شي ډېر کوشش باوجود راپانسېده ابوذر رضی الله تعالی عنه ور ټیټ شه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مصافحه وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته سترګو کې وکتل او په ژړا شي ابوذر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه همدقه شان راووتو خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د آخري کتل د ابوذر دپاره تریاق ثابت شو ابوذر رضی الله تعالی عنه کې دننه داسې انوارات او نور پیدا شي چې دنیا سره بالکل بې رغبتي دنیا ډېرې پراخیانې راغلي خو ابوذر رضی الله تعالی عنه د څه نه متاثره نه شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو ابوذر رضی الله تعالی عنه باندې دنیا تنګه شوه غلی خاموشه ناست و څه به یې نه ویلې نه چا سره خبرې کولې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زمانه وه غږ یې نه کوه 2 کاله وروسته ابوبکر وفات شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات د ابوذر ژوند نور هم تریخ کړو د عمر رضی الله تعالی عنه زمانه شوه اجازت یې وغوښته د عمر زمانه کې شام ته لاړ هلته اوسېده مدینه منوره کې اوسېدل ورته ډېر ګران شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم
یادګارونو ته به یې کتل او ژړل به یې سترګو نه به یې اوښکې بهېدې. دا دریم خلیفه عثمان رضی الله عنه زمانه کې دنیا کې ډېره پراخي راغله، فتوحات ډېر زیات شو، د مدینې منورې رونق بدل شو، هغه ساده کورونه اوس ښه پاخه شو، د ګټو کورونه جوړ شو، ښایسته کورونه، مسجد نبوي وسیع شو. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ په شام کې د معاویه رضی الله تعالی عنہ سره وران شو، ځکه دی درویش صفته و، فقیر و، د ده دنیا نه وه خوښه او هغوی جایزه دنیا استعمالوله. معاویه رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ ته خط راولېږه چې ابوذر خو دلته خلکو په ځان راغونډ کړي او داسې خبرې کوي او حکومت ته ترې خطره ده. عثمان رضی الله تعالی عنہ خط ورولېږه چې ابوذر دې راشي مدینې منورې. ابوذر مدینې منورې ته راغی ډېر کلونه بعد. مدینه منورې چې ولیده د مدینې منورې رونق بدل شوی، بالکل بدله وه، آبادي بدله وه، جومات بدل و. ابوذر په زړه یو داغ جوړ شو، څوک به یې لیدل هغوی ته به د دنیا بدي بیانوله. عثمان رضی الله تعالی عنہ ته تپوس وکړو چې ربضې ته که لاړ شي نو ډېره به ښه وي. ربضه د مدینې منورې نه څو میله لرې یو غیر آباد ډاک ځای و، ده ورته ډېره ښه ده ربضې ته به لاړ شي. دته نبي کریم صلی الله علیه وسلم یوه پیشنګویي کړې وه، هغه دا وه چې کله غزوه تبوک و، ډېره سخته ګرمي وه، الله تعالی قرآن کریم کې بیان کوي، ډېر خلک پاتې شو، قحط سالي هم وه. نبی علیہ السلام ته به صحابه یو یاد که پلانکې نه دی راغلی، بیا به کله نبی علیہ السلام تپوس وکړه پلانکې هم رانغی، نه چا ورته ویل ابوذر هم نه دی راغلی، وایي نه ابوذر د پاتې کېدو سړی نه دی، خو څه وجه وایي. ابوذر رضی الله تعالی عنہ داسې چلو چې اوښې ډېره ضعیفه وه، یو ځای پورې ووتو، اوښې کار نه کوه، د اوښې نه دا کم سامان چې و دی راوتاړه په شای که اوښې ایسته خوشې کړه چې عدل د نبي علیه السلام پسې روان شي. ډېر لرې ځای پورې نبي علیه السلام رسېدلی و، یو تور لرې ځای نه څوک ښکاري، چا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې څوک ښکارېږي چې دا به څوک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ابوذر به وي، ابوذر به چې رانږدې شو رښتیا ابوذر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ابوذر تنها روان دی، تنها به اوسیږي او تنها به وفات کیږي، د قیامت ورځ به تنها د حشر د یو میدان نه کیږي، هېڅوک به ورسره نه وي. ابوذر رضی الله تعالی عنہ چې عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې ربضې ته لاړه، د سره درې خرونه دي، د ده ټوله اساسه دا وه، یو دوه چیلۍ دي او یوه ساده بستره ده او یو د اوبو څښلو لوښی دی او یوه یې وینځه ده، بیبي ده، یوه یې بیبي ده، بس دا د ده ټولې زندګۍ خلاصه ده، یو خیمه ساده وهلې ده. ابوذر رضی الله تعالی عنہ ته مرض الوفات راغی، بیمار شو، ښځه په ژړا شوه، دی ورته وایي ولې ژاړې؟ ته په دې ژاړې چې زه به مړ شم؟ هغه ورته وایي په دې نه یم خفه، وایي ولې ژاړې؟ وایي دلته نه د کفن انتظام شته، نه د دفن انتظام شته، هېڅ شی نشته، ته به مړ شې نو زه به څه کوم؟ ابوذر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي ما ته زما محبوب صلی الله علیه وسلم یوه پیشنګویي کړې ده، یو ځل زه د محبوب سره ناست وم، هغه وفرمایل چې دې ناستو کسانو کې به یو کس په شاړه کې وفات کېږي، صحرا کې، او د مسلمانانو یو جماعت به راځي، هغه به جنازه کوي او هغه به دفن کوي، او مونږ سره چې کم ناستو هغه ټول خلک په آبادۍ کې وفات شوي، صرف یو زه پاتې یم، او زما یقین دی زما محبوب دروغ نه دی ویل، یو قسم دی چې زم دروغ نه ویم، هغه زه یم او خدای به مدد کوي، څوک به راځي، ته دې لارې له ګوره. ښځه ورته وایي اوس خو د حج موسم هم نه دی چې خلک ځي راځي، نو اوس په دې ټیم کې څوک څه کوي؟ لارې طرف ته به یې ښځې منډه کړه، کله به د ده حالت ته راغله چې ده باندې څه چل وشو، دوړې ولیدلې د لرې نه یوه قافله را روانه، د قافلې ته اشاره وکړه چې راشه، قافلې والا او منډه را وکړه چې را نږدې شو، وایي ته څوک یې؟ وایي زه د ابوذر بیبي یم. وایي څه کې؟ وایي ابوذر بیمار دی، وفات کیږي،
او بس د هغې د جنازې انتظام پکار دی. وایي کوم ابوذر؟ د رسول الله ابوذر. وایي او د رسول الله ابوذر. دا ډله رانږدې شو. ابوذر یې وکتو پې ورپرېوتل. عبدالله بن مسعود ورته وایي فدیت بأبي و امي، زما مور پلار دې تا نه قربان شي. ابوذر ورته وایي ستاسو دې په الله قسمي، تاسو کې چې کم یو کس هم د حکومت کار کړی، د حکومت کې یو عہده کړي، هغه به زما دفن، ما به قبر ته هغه نه کوزوي او زما کفن کې به هغه حصه نه اخلي. یو انصاري نوجوان دی، هغه ورته وایي کاکاجي زما د په خدای قسمي چې ما حکومت کې کار نه دی کړی او دا 2 کپړې دي را سره صادرونه، او دا زما مور زما په ګوتو په خپلو ګوتو کړي دي، په دې کې به کفن درکم. وایي بس بلکل ټیک ده. دوی په دې خبرو کې دي. ابوذر رضی الله تعالی عنہ وفات شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یادګار د دنیا نه لاړه. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ او د شاګردانو ابوذر رضی الله تعالی عنہ ته غسل ورکو. د دې انصاری نوجوان په صادر کې هغه ته کفن ورکو او په دې ځان لځې کې ابوذر رضی الله تعالی عنہ دفن کو. دوی را روانېدل. د ابوذر رضی الله تعالی عنہ خیمه یې راورانه کړه. د هغه چې کوم سامان و، یو جام و، یوه کاسه وه او یوه شړۍ وه او دا لږ معمولي شان سامان و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبوب صحابي او د بیبي وه، دی مدینې منورې ته را روان کړل. دا د ابوذر رضی الله تعالی عنہ د ژوند خلاصه او زندگی وه. ابوذر رضی الله تعالی عنہ په صحابو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېر محبوب او ګران و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د خدمت زندگی وه. ابوذر رضی الله تعالی عنہ به چې کله حدیث بیانو، چا به ترې تپوس وکړو چې موږ ته حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کا. ابوذر به ورته ما د محبوب نه اورېدلی دي، زما د محبوب د عمل دی، زما محبوب ما ته وفرمایل، زما محبوب ما ته اشاره وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي امرت بحب 4 من اصحابي، ما ته خدای د طرفه حکم شوی چې 4 صحابه سره مینه کوه او الله ما ته ویلی دي چې د دې 4 سره زه هم مینه کوم. هغه 4 څوک دي؟ د حضرت بریده رضی الله تعالی عنہ چا تپوس وکړه چې دا 4 څوک دي؟ هغه ورته وفرمایل دا 4 علی رضی الله تعالی عنہ، ابوذر رضی الله تعالی عنہ، سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ، مقداد ابن الاسود رضی الله تعالی عنہ. ابوذر هغه مبارک صحابي دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله حکم کړی چې د سره مینه کوه. الله خبرداري ورکړې چې زه هم ورسره مینه کوم. کله چې دی وفات شو دا 22 هجري سنه وه. د عثمان رضی الله تعالی عنہ دور خلافت و. د عثمان رضی الله تعالی عنہ د خلافت په زمانه کې دی وفات شو. د دنه ټول احادیث 180 روایات، په دې کې 2 احادیث داسې دي چې بخاري شریف کې دي. د اکثر احادیث ناشنا عجایبات باندې مشتمل دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د قیامت باره کې تپوسونه، د مسجد حرام باره کې، د مسجد اقصی باره کې عجایبات ناشنا د علم خبرې دي پکې. دی وجه نه عمر رضی الله تعالی عنہ با ابوذر رضی الله تعالی عنہ د عبدالله ابن مسعود برابر عالم ګڼلو. ابن مسعود حبر الامت دی، فقیه الامت. ابوذر به د دنه کم نه ګاڼه په علم کې. او ابوذر رضی الله تعالی عنہ نه به عمر رضی الله تعالی عنہ فتوی غوښتي چې کله به هغه فتوی ته ضرورت شو، ابوذر رضی الله تعالی عنہ به فتوا ورکوله. د دومره جوور او غریز علم خاوند. دا حدیث هم ناشنا حدیث دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ادب او د مینې ذکر دی پکې، او ګناهګار مؤمن ته د جنت د زیری تذکره ده پکې. حدیث شریف کې دی وایي حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي اتیت النبی صلی الله علیه وسلم،
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلم وعلیه ثوب ابیض منظر ذکر کوي وعلیه ثوب ابیض او په ده سپینې کپړې وي سپین څادر پې خورو وهو نائم په داسې حال کې چې دی اوده و پورې راویښ مې نه کړ ثم اتیته بیا راغلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وقد استيقظ په داسې حال کې چې دی راویښ شوی و فقال نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې زه ولیدلم نو نبی علیه السلام پوه شو چې دی څه مسله تلاش کوي ما ته ویل ما من عبدین هېڅ یو بنده داسې نشته قال لا اله الا الله چې لا اله الا الله ووایي ثم مات بیا مړ شي علی ذلک الا دخل الجنه مگر جنت ته به ځي لا اله الا الله والا به جنت ته ځي قلت وإن زنا وإن سرق ما ورته اگر که زنا او غلا کړي قال وإن زنا وإن سرق اگر که غلا او زنا کړي قلت وإن زنا وإن سرق اگر که غلا او زنا کړي قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق بیا هم جنت ته ځي قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر اگر که ابو ذر سپیره شي دا څومره د محبت الفاظ دي على رغم أنف أبي ذر اگر که د ابو ذر پوزه په خاورو ککړه شي سپیره شي وكان ابو ذر اذا حدث بهذا کله به چې دا حدیث بیاناو قال وان رغم انف ابي ذر اگر که د ابو ذر خوره په پوزه په خاورو ککړه شي اگر که ابو ذر سپیره شي بیا هم جنت ته ځي دی حدیث شریف مقصد څه شی دی حدیث کې د ایمان منجیه بیان دی او ترغیب علی استدامت الایمان او د دې خبرې بیان چې خاتمه ته اعتبار دی او ثمره د ایمان چې دخول د جنت غرض د صاحب مشکات رد دی په معتزله او خوارج سرقه او زنا ګناه کبیره دي د دې باوجود جنت ته تلل د دې دلیل دی چې مرتکب د کبیره خارج عن الایمان نه دی او داخل په کفر نه دی بلکې جنت ته ځي څلورم باس مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره حدیث کې ثمره د ایمان او کتاب الایمان کې د همدغه خبرو ذکر دی پنځم باس حل د مفردات وعليه ثوب ابيض دا شان د نبی ذکر کوي حالت او کیفیت ذکر کوي د ملاقات د نبی علیہ السلام باندې سپینې کپړې خورې سپین څادر د دې نه معلومه شوه چې د خوب په وخت کې په ځان څادر اچول مسنون دي سړی ودی ځان باندې به څادر اچوي دا جمله اسمیه د اتیت د مفعول به دپاره حال واقع شوی دی اتیت النبی صلی الله علیه وسلم وعليه ثوب ابيض وهو نائم دا حال دی د مفعول به نه چې النبي صلی الله علیه وسلم دی دا بیا حالین مترادفین شي بیم قول دا دی چې دا وهو نائم دا حال دی د علیه ثوب ابيض نه علیه ضمیر راجع دی د مرجع د ضمیر ثبته دی هغې کې چې کوم ضمیر دی د هغې نه حال بیا به حالین متداخلین شي یا عطف دی په حال سابق باندې وعلیه ثوب ابيض وهو نائم دا دواړه یو حال دی دی کې دی خبرې ته اشاره شو چې شاګرد له پکار دی چې استاد د خوب خیال وساتي خوب نه به نه راویښوي چې هغه ستپوس کوي حالت مزاج پرسۍ ته ورځي او هغه ودی نو د خوب نه به نه راپاڅوي انتظار به کوي او سپینې جامې او سپین څادر سنت دا معلومه شو سپین پټکې هم سنت تور پټکې څنګه دی تور پټکې هم سنت یو غوټ عالم دی هغه فتاوه کې لیکلي دي چې تور پټکې ښه نه دی ولې ښه نه دی ځکه چې د شیعګانو سره التباس دا ښه خبره نه ده او کوم ځای کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره تور پټکي راغلي دي په حدیثو مبارکو کې هغې کې وایي نبی علیه السلام به تیل ډېر استعمالول او پټکې سپین و خو د ډېرو تیلو د وجې نه دې راوي ته وایي تور ښکاره شوی دی نو دا کمزوری دلیل دی بلکې په صحیح احادیثو کې تور پټکی ثابت
اول حدیث شریف امام مسلم، امام ترمذی، ابن ماجہ، مسند ابن ابی شیبہ کی حدیث دی. عن عمرو بن حریث عن نبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس وعلی امامۃ سوداء. نبی علیہ السلام خطبه بیانولو خلقو ته او په ده باندې تور پټکی په سر. مسلم کې دا حدیث. دویم حدیث شمائل ترمذی کې دی. عن جعفر بن عمرو بن حریث عن نبی کأنی انظر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم علی المنبر وعلیه امامۃ سوداء قد ارخى طرفیها بین کتفی. وای داسې ده لکه اوس چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګورم په منبر ناستو او تور پټکی په سر و او دواړه شملې وږو په منځ کې پرتې وي. د شمائل ترمذی حدیث شریف. دریم حدیث د مسلم شریف ته او بیهقی شعب الایمان کې ذکر کړی. جابر ابن عبدالله وایي ان النبي صلی الله علیه وسلم دخل یوم فتح مکه وعلیه امامۃ سوداء. فتح مکی پر چې مکی ته نبی علیہ السلام داخلېده نو تور پټکی په سر. څلورم حدیث حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کانت امامۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوداء. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکی تورو. پینځم د طبرانی حدیث دی. عبدالله ابن بصر وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ابن ابي طالب خیبر ته ولېږه فعممه بعمامة سوداء. تور پټکی وروتاړه او دا شملای چې کوم دی ورته په دې وږو منځ کې راځوړنده کړه. شپږم حدیث ابن عدی ذکر کړی دی. هغه انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده انه رأى النبي صلی الله علیه وسلم یعتم بعمامة سوداء. د نبی علیہ السلام لیدل چې تور پټکی به تاړه. وم ابو جعفر الانصاری فرمای رأيت على علي عمامة سوداء يوم قتل عثمان. عثمان رضی اللہ عنہ چې شهید شاه علي رضی اللہ عنہ مې ولید چې تور پټکی په سر کړی. اتم سالم فرمای رأيت على ابي الدرداء عمامة سوداء. ابو درداء رضی اللہ عنہ تور پټکی په سر کړو. ابو الصخروي رأيت على عبد الرحمن ابن عوف عمامة سوداء. عبد الرحمن ابن عوف هم تور پټکی په سر راو. اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے چې عبداللہ ابن عمر بم تور پټکی په سر او ګڼ روایت دې باره کې چې تور پټکی دا مسنون ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه معقول. سپین هم سنت دی، تور هم سنت دی. اوس تور ته بد ویل چې د شیعګانې تړي نو دا بده خبره ده. تاسو پې پوه شئ یو مطلب یو عمل چې هغه ثابت د سنتي او څوک یې کوي غیر دین خلک یې کوي نو موږ خو به هغه عمل نه پرېږدو که. تاسو په دې خبرو پوهېږئ. سپین لباس باره کې صرف یو حدیث د سمره بن جندب رضی الله تعالی عنہ دی چې هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی البسوا البیاض. سپینې جامې اچوئ فإنها اطهر واطیب وکفنوا فیها موتاکم. مړو ته هم پکې کفن په سپینو کپړو کې ورکوئ. نو د دې نه د سپینو کپړو ثبوت راغی. تاسو په دې پوه شئ. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وقد استيقظ. حال دې د ضمیر د اتیتوهونه کمال استحضار ته اشاره ده او د محبوب هر ادا ذکر کوي د استلزاز دپاره. استلزازا وقد استيقظ بیا راویښ شوی و. بیا دا خبره وکړه ما ورته ویلې وان زنا وان سرق. معنا دا ده دخل الجنه وان زنا وان سرق يدخل الجنه وان زنا وان سرق يدخل الجنه. تکرار سوال د څه دپاره دی؟ جواب زنا او سرقه ابو ذر ته ډېر عظیم ښکارېدله نو ځکه یې تکرار ده. چې غلا به هم کوي جنت ته به ځي، زنا به کوي بیا به جنت ته ځي. یا شاید چې د ابو ذر مطلب دا و چې ان زنا و ان سرق ویم شاید چې بل څه جواب راکړي. دویم ځل بیا بل څه جواب راکړي، دریم ځل بیا بل څه جواب راکړي. اوس سوال دا دی تخصیص د زنا او سرقې ابو ذر ولې وکړه چې وین زنا وین سرق؟ قتل یې ولې نه ذکر کول؟ دروغ یې ولې نه ذکر کول؟ دا دوه ګناهونه څنګه ذکر؟
جواب دار چې معصیت دوه قسمه ده. یو هغه ده چې هغې کې نقص د حقوق الله وشي، دویم هغه ده چې نقص پکې د حقوق العباد وشي. زنا او سرقه دا اصول د دې دي. د حقوق الله اصول زنا دي، د حقوق العباد اصل سرقه ده. نو اصول ذکر کړه، پورو یې پرېښود. د ټولو ګناهونو سر دا دواړه دي. شپږم بحث مسائل مستنبطه من الحدیث. اول حدیث نه دا معلومیږي چې مرشد ته استاد ته برازه د تپوس یا د طبیعت او مزاج پرسای دپاره، لکه ابوذر رضی الله تعالی عنہ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حال د معلومولو دپاره حاضري وکړه. دویم سپین صادر او سپین لباس سنت دی. دریم دا مسله معلومه شوه د استاد د خوب خیال ساتل پکار دی. څلورم دا مسله معلومه شوه د ښه تاکید دپاره 3 کرته هم رفع د اشکال شاګرد کولی شي، 3 کرته استاد نه تپوس وکړي. شپږم دا مسله معلومه شوه استاد د طالب سره خوشطبي کولی شي، علی رغم انفی ابي ذر. دا خیري نه، داسې خوشطبي خیرو باندې نه حمل. خیرې په نیت حمل دي، په نیت چې د هغه نیت څنګه دی. دې حدیث شریف کې دې مختلفو مسایلو ته اشاره. دې بل حدیث ته ګورئ. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له شريك ورسره نشته، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. عيسى د خدای بنده او د خدای رسول دی. وابن امته او د خدای د وینځې زوی دی. وکلمته او د خدای کلمه ده. القاها چې را رسولې د مریم ته. وروح منه او روح دی چې کائن دی د الله د طرفه. او دا عقیده یې وساتله چې اور حق دی. ادخله الجنة اور حق دی. ادخله الله الجنة الله به دا بنده جنت ته داخل کړي. علی ما کان من العمل په کوم عمل کې چې دی وي متفقون علیه. عقیده یې صحیح ده. عمل کې که کمزوری مو جنت ته به ځي خو وروسته. دریم بس مقصد د حدیث الترغیب الی الایمان و بیان ثمرات الایمان. د ایمان ثمره ذکر کوي چې دخول د جنت دی، او بیان د بعض اجزاو د ایمان چې هغه مبدا او معاد. حاصل د حدیث عقیده د اسلام د پاره د آخرې د پاره دا ضروري ده چې د تمام باطل او عقایدو به د براءت اعلان کړي. څلورم بحث مطابقت د حدیث کتاب الایمان سره واضح دی. حدیث کی بیان د ثمرې د ایمان او وضع د کتاب الایمان د همدې غرض د پاره شوې ده. پنځم بحث حل د مفردات. شهادت هغه تلفظ ته وایي چې د زړه او خلوص اعتقاد نه وشي، صرف زبانی اقرار کافی نه دی. وحده دا تاکید دی د لا شریک له د پاره. وابن امته د امی اضافت الله طرف ته تشریفن دی. مثال لکه بیت الله، ناقة الله، دغه اضافت چې تشریفن دی. تاسو باندې اعتراض وارد شي چې وکلمة عیسی د خدای کلمه ده. کلمه خو ما یتکلم به ته وایي، حضرت عیسی ته څنګه کلمه وایي؟ جواب دا دی عیسی علیه السلام په کلمه د کن پیدا شوی دی بغیر د ظاهري اسبابو نه، نو ځکه ورته کلمه وایي. دا تسمیه د معلول ده چې عیسی علیه السلام دی په اسم د علت سره چې کن دی. تسمیه د معلول په اسم د علت سره. بیا به اعتراض وارد شي چې ټول خلق په کلمه د کن پیدا شوي دي. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تخصیص د عیسی د څه دپاره دی؟ جواب دا دی د باقی مخلوقاتو په پیدایش کې ظاهري اسباب هم کارآمد و، مور پلار وغیره، او د عیسی علیه السلام پیدایش کې ظاهري اسباب بالکل کارآمد نه و، ځکه دې ته کلمه وایي. دیم جواب کلمة الله ورته ځکه وایي چې د ده کلمه د مور په براءت کې نافعه وه. دریم جواب یا کلمه ورته ځکه وایي چې پیدایش په وخت کې تکلم په ماشومتوب کې کړی و، او موږ خو وروسته بیا تکلم کوو که نه. وروح منه دا من د تبعیض دپاره نه دی بلکې د ابتدا دپاره دی. روح ورته ځکه وایي چې پیغمبر و، او روح د حیات ذریعه وي، او پیغمبر هم د حیات روحاني ذریعه وي.
والجنة والنار حق دا حق مصدر دی او مصدر تسنیه او جمع نه ځکه حقان ونه ویلې حقونه د دوو سیزونو دپاره ویلې پې پوه شئ الجنة والنار حق پې پوه شئ بس